وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانان ورونو دا د اسلامی کال دوش محرم اتیرشوا دویم میاش دا سفر میاش دا د دې په متعلق باندې سم مسائل وغیرہ دي میاشتو کې مخکواله رستواله په خپل طبیعت کو اوس طریقه خدا دا چې د محرم میاش دا اواله ده او د سفر میاش دا دویمه ده نو کله چې باغوی سحاجت پیخو کول قتل و قتال به کو نو هغې به وی سکالې د سفر دا میاش رستو شوې ده مخکې شوې ده او د محرم میاش رستو شوې ده انما النسیء زیادة فی الکفر اغیبا رستواله مخکواله میاشتو کې کو نو میاش به د محرم او محرم هغه میاش ده چې پاغي کې جنگ جګړه مانه ده 12 میاشتې دي په دې کال کې قرآن شریف کې الله فرمایلی دي چې په کال کې 12 میاشتې دي منها 4 حرم پاغي کې سلور میاشتې د سیدی چې هغه د احترام والدي پاغي کې جنگونه قتالونه کول دا حرام هغه ذی قعده ذوالحجه محرم دا درې میاشتې پر لپسې دي د کال 11 میاش 12 میاش د کال لومبۍ میاش او بیا رجب نو رجب د کال سلور درېمه میاشت ده دې کې دا محترم میاشت دي او د دې احترام لازمو نو د جاهلیت په زمانه کې د مشرکانو خو ډیر کار اخلاقونه د سړیتوب پریوتی کارونه دین او اسلام خو پیژندنه چې څنګه ژوندۍ لونه خخولي دا د انسانیت کار نه دی نو جواری به کولی په فخر باندې زناګانې به کولی دقه سي دا جنگونه به کول په وړو وړو خبرو باندې کلونو باندې به قتل او قتال شروع او بلا مړی به پکې وشو په وړه وړه خبره باندې نو بیا چې به کله د جنگ موقوا او د خو به د محرم میاش مثال په تور باندې رااله نو یې به دا اوس د محرم نه ده سکاله دا د سفر میاش نو دا محرم په میاش کې به بیا قتل او قتال کو یو دا انتهایی غلط رسم غلط عمل دا غوي نو دینم الله من فرمایلی دا چې دا سم کوي انما النسیء زیادة فی الکفر دا یو میاش رستو کول بل مخک کول یو میاش هرول بل را پر خاصم دی لګیا دی په کفر کې دی خټول کارونه د شرک دی د کفر دی د الله د نافرمانی دی دویمه باغوی کې دا مشهور وا
چې دا دې میاشت کې به بدفالی نیوله بدفالی به کله په مرغو باندې نیوله حیواناتو باندې کله به وی دا ښځه سپیره ده کله په یو خبره کله په بله خبره د هغې متعلق نبی علیه الصلاة والسلام ورته ووی لا عدوا ولا طیرة ولا هامة ولا سفر په اسلام کې تعدیت نشتا یو بیماری د بلنا بل ته لګېدل نشتا بیماری انسان باندې راځي الله یې راولي ٹھیک ته د احادیثو نه بعضو نه داسې ثابتېږي نبی علیہ السلام فرمایي چې په کومه علاقه کې طاعون بیماری یعنی یو وبایي بیماری یو طاعون بیماری وي نو د هغه ځای کس دی د هغه ځای نه وځي نه او د بلې علاقې سړی دی هلته ځي نه اوس د دې مطلب دا نه و چې ګینې دا بیماری به ورته ولګي او یا دا بل سړی د دې کلي نه لاړ او بلې علاقې ته هلته چاته بیماری ولګېده نو دا به په عقیده کې کمزوري راولي یاره که دا دغه ځای ته نه وی تلی نو دا بیماری به راته نه وی لګېدلی یاره که دا سړی نه وی راغلی زما خواله دا بیماری به راته نه وی لګېدلی نو عقیده به دا لري علماء لیکلی دي چې د اول سړي باندې چا دا بیماری راوستلې ده نو دی په دې دویم هم راوستی شي الله یې په هغه هم راوستی شي یو سړي باندې په کراچۍ کې بیماری لګېدلې ده تا باندې الله دلته هم راوستی شي ما باندې دلته هم راوستی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو چا شکایت وکړ چې زما یو اوښ پمن شوی و د هغې د وجې نه هغه نور هم پسې پمن شو مطلب یې دا و چې د دغه یو پمن اوښ د وجې نه دا پم بیماری دا دې نورو ته ولګېده نبي علیہ السلام ورته وفرمایل دا اول چا پمن کړی په دې اول باندې دا بیماری چا راوستې وه احتیاط ښه دی بې احتیاطي نه ده پکار خو عقیده به دا لري چې بھئی دا بیماری دا الله انسان باندې راولي او الله یې لرې کوي نو چې په مای بیماری راوستې ده دا بیماری په تام راوستی شي او چې در باندې نه راولي ما ته یو ملګري خبره کوله وی زما د والد صاحب کینسر بیماری و خطرناکه نو په دې کې دا ډاکټران وایي چې دی او په بیل لوښي کې او په بیل ګیلاس کې او دا به کوي هغه به وی ما به د هغه سره په یو تالي کې ډوډۍ خوړه یو تالي کې هم ډوډۍ ما تکړله هغه به هم خوړه ما به هم خوړه په کوم ګیلاس چې به اوبه څښلې هغه نو ما به هم څښلې وی 20 کاله وشو اوسه پورې ژوندی یم لا نه یم مړ شوی څه مطلب د هغه عقیده دا کلکه وه چې بھئی بیماري په هغه باندې چې الله راوستی په ما یم راوستی شي خو سبب یې دغه نه دی خو بهرحال ډاکټران د بعضې بیمارو خبره کوي نو احتیاط پکې پکار دی احتیاط ښه دی او د دغه حدیث مبارک نم دا احتیاط معلومیږي نو یو خبر نبی اسلام دا لا عدوا دا عقیده مه لرئ چې دا بیماری به راته فلاني نه ولګي مه لرئ عقیده مه لرئ که ولګېدله بس وی خدای را باندې راوستم ولا طیرته او بدفالي مه نیسئ
دا لکه ګونګی راغی بیګا او دا مړه زمونږ په ونه کې کېناست او هغه وو کول نو هغه هو کوي خو ذکر کوي او پښتانه وایي کارغه راغی په بلۍ راته کېناست نو هغه کارغه ته کله وایي کارغه ګورې د ښه خبرې زیره را باندې وکړه اوس کارغه غریب څه نه خبر دی خو راغلی ګوري که چې ته په پلیټ کې څه پراته چې ځان لی وتښتو پلیټ کې څه پراته چې ځان لی وتښتو بازار کې مې غوښه واخیسته یو کس ته مې ورکړه دا یو ټوټې ټوټې کړې وکړه قصاب دا راوړې دلته راغلی دغه ځای کې یې ښودلې څوک نه ښکاره هغه کارغه راغلی او دوه پوټي خو دې هغه ونیو کارغه خو دغې دپاره راځي هغه غریب دی نه څه خبر دی هغه خپل زیری لټوي که زما پکې څه وشي دا خبرې نشته ښه چې کارغه راغی او دا سپیره دی او دا چلو شو که دا کارغه نوی راغلی نو دا چل به نوی شوی دا ټول بکواس دی دې ته زمونږ په اصطلاح کې ډګوسلې وایي د ځانه جوړه شوې خبرې او بیا عجیبه خبره دا ده چې ناپوهه خلک وایي دا په حدیث کې راغلی خدای پاک نو حدیث کې دا نشته ښه حدیث کې دا چې ولا طیارته دقه رنګې هلکه د سفر میاشت راله دا واړه بار مه پرېږدئ ښه د ماښام نه پس ولې ړانده ګوډ راکوز شوي دي هغه به ورته نقصان ورسوي نو اول خو هسې دا مسله ده چې د شپې واړه بار مه وباسئ هسې ښه ده لکه تیاره شي نو بیا د ماشوم زړه کمزوری ونه یریږي چېته او کېږي هم داسې دغه خیر دی خو یو بیماری ده د ماشوم د زړه د کمزورۍ بای سړی لوی سړی دې کوټه کې تیاری ماسخوتن ته دې کوټې ته ورشه نه ورځي دا د هغه د زړه کمزوري ده زه یارېږم هلکه څه شي نه یارېږي خو دغلته کې سړی ناست دی او ته دلته دې کوټې ته راشه نه کوټې ته نه چې رڼا پکې نو حقه کوټۍ دې ورته راځي تاسو که خیال کړئ د سړي خپل سکه پلاري وفات شي خپل سکه زوی روري وفات شي نو نورو خلکو ته وایي تاسو ترې وځئ او دا پلانکی خان به د سره په کوټه کې سملي نقش په ورسره نه کوي لکه خو مړ دی اوسه پورې ژوندی و نو د مرۍ نه نیوی شوې نو اوس ته څه وایي خدای دې بېخو نه باسه شپه نه شو کولی اوهو دا به راپاسي راپاسي نو چې مړی دی نو څنګه به راپاسي اوس خو غریب ستا محتاجه دی څادر به پې ته اچې غسل به ته ورکې کفن به ورته ته اچې قبر ته به یې ته ښکته کې دا هغه وهم دې ته وهم پرستي وایي دا زمونږ یو وهم جوړ شوی نو زه اکثر دا خبره کومه بار بار مې کړې ده چې اکثر دا خبرې دا زنانه کوي دا په دې کتاب النساء کې راغلي دي دا یو بیل کتاب دی په دې تاسو عام خلک نه پوهېږي دا کتاب النساء کې ناشنا ناشنا خبرې دي یوه خبره پکې دام ده چې ړانده ګوډ راکوز شوي دي او دا واړه بار مه پرېږدئ بوډۍ مې لیدلې وه په سوات کې ډېره پخوانۍ خبره زه وړوکې وم اوس داسې لوړې راغست اوس دا ستنه داسې په دې لرګي باندې وایي سفاري سفاري ووځه سفاري سفاري ووځه خدای سفاره څه شی دی موږ به هم وایو چې دا به څه شی وي نو څه خطرناک شی به ښکاري نه دا لرګي ټولې ستنې وډبولې او سفاري سفاري ووځه دا ټکې به ورسره وي ما سفاري مپاري نشته الحمد قل هو وایم بس دا
سفر به وتښتي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آیت الکرسی دا وایا سفر یې نشته نو یې چړانده ګوډ راکوزېږي نو زه اکثر دا خبره کومه چې د خدای بنده اول دا راکوزېږي د کوم ځای نه دا راته ووایه ګاډي کې راغله راکوزېږي که نه د غر د سر نه راکوزېږي نو هغه زار ځای نه چې راکوز شو خو راکوز شو خو ړاندم دي او ګوډم دي نو دا راکوزېدل څنګه او چې ړانده دي نو لارې څنګه لیده او زه چې بیا ړانده او ګوډ دي نو تا ته به څه وویلی شي تا پسې منډه نه شي والی نه تاییني دا وهم پرستی د ذهن کې یو شی دی جوړ دی نو لکه دا خلک وایي وړو ته بو راغی ښه هغه چې ته بو به څه شی بو به بلای خوړل به کوي چیچل به کوي څه چل به کوي بو اوس بو په عربۍ کې چې کوم دی نو هغه ده د څاروي بچی مړ شي که نه اثرمن تې خلک وباسي دا د بوسو نه ډک کړي په دې خپو په دې ځای کې لرګي ورکړي نو دا هغه څاروي ته مخې ته ودرېږي هغه وایي دا زما رښتیانو بچی دی هغې سټي هلته ورته هغه زنانه ناسته پۍ ته راولو شي عربۍ کې خو بو دغې ته وایي نو که دغه یادوي نو بیا خو ټیک دا سړی یارېږي دی تاسو فکر ته خبره راله که نه نو د فعل د دې ټولو خبرونو ځان وسه فعل نشته نه دا بدفعلي نیول شته نه فعل کتل شته پس څیز به بدفعلي نه نیسي رسول الله مبارک فرمایي چې که چرته دا بدفعلي په یو څیز کې وی نو په اس او په کور او په ښځه دې کې او بدفعلي وي خو بدفعلي شته نه د سره په یو څیز بدفعلي نیول شته نه که بالفرض وی نو په دې دریو څیزونو کې به وی یو اس دی نوی اس دې واغست هغه کې به سپېروالی دی کور ته راشي نه دا دروغ نشته ښځه دې کور ته راوستله ډولۍ دې راوړه دې کور ته سپېروالی بر نه دا دروغ دی غل خورتوب نوی کور دې جوړ کړ هغې ته لاړې نو اکثریت زمونږ په دې پښتنو کې هم داسې شته اول ته لاړ شي بیماري پکې یو سړی بیمار شي بیا پسې بل بیمار شي بیا پسې بل بیمار شي نو ما ته د مخکې ورځو کې یو ملګری راغی یاره جینې نوی کور هم جوړ کړ ډېر تاوان هم پرې وکړ خو چې ولتلي وو نو روغه ورځ هم نه ده موندلې چې ولتلي وو نو زه خو داسې ټوقي شانتې یم نو مې اسان کار دی ما ته یې پرېږده که مونږ خو ځان ته ترخځو دا کور ما ته پرېږده داسې م سپېره دی ځه زه پکې الحمد قل هو وایم ته بیا مې ورته ووایي چې دا راته ووایه تاسو دې کور ته ورتئ نو الحمد قل هو م ویلي وی الحمد قل هو په دغه وخت کې چاته څه یادي موږ په خوشحالۍ نه سم ټک چودر چې خپل کور هم جوړ ما هم دقه وجه ده که تا الحمد ویلی وی که تا آیت الکرسي ویلی وی که تا قل هو ویلی وی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب یو سړي زوی له واده وکړ چې زوی له واده وکړ شپې له ایسته مړ شو سړی اوهو اتفاقیات دو چې په د هغې درېیمه ورځ وه نو زه دواله لاړم نو چا راته ویې یو څو منټه ثواب دپاره خبرې وکړې مې ښه زه پاسېدم نو په دقه مې خبره وکړه مې هسې نه چې تاسو دا خیال وکئ چې دې کور ته مو دا زنانه راوسته دا سپېره وه بس خرې وزغله ولته یې ورکړه نه
د سخر خو دغه نیټه پوره وه که دا واده شوی وی او که نه وی شوی خو د ده نیټه پوره وه دی به په دقه ټایم مړ کېده په دقه ټایم لکه څنګه چې موږ عام خلک وایو که نه یاره که دغه ځای ته نه وی تللی د اکسیډنټ کې به نه وی مړ نه نه ته خدای هغه ځای ته ورسولې دا واقعات تاسو بار بار اورېدلي چې د سلیمان علیه السلام دربار کې سړی ناست و الله تعالی عزرائیل علیہ السلام ته حکم کړو چې د فلانی سړی نه په فلانی جزیره کې چې دغه ځای نه په میلونو باندې لرې وه هلته روح واله سړی خو هلته نشته سړی خو د سلیمان علیه السلام دربار کې دا عزرائیل علیه السلام هلته راغی د سړي په شکل دې سړي ولید سلیمان علیه السلام ته یاره دې سړي نه خو زما ډېره سخته یاره وشوه ته دې هوا ته حکم وکړه ځکه سلیمان علیہ السلام د الله دا اختیارات ورکړي هوا پیریان په پیریانو کې خود خراب دواړه شیطانان د دې اختیار ورکړو هوا ته ودا ورسول ک پلانی ځت کم ځت د پلانی ځت عزرائیل علیہ السلام لاړ تیر شو ځکه خیر سره ولاړ الته په سلال الته د ساواغست خدای پاک چې کم ځای کې د چا سا اغستل او مرګ مقرر کړی نو که دې اتیا زره پیرې د خپل عقل وجنګوي کار باندې کوي ښه هغې باندې کار نه کي نو دا فال نیول بدفالي نیول دا ناجایز دی په شریعت کې د دې نه منع راغلې ده او الله قرآن کې وایي قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون دا بدفالی د خدای د نافرمانی سره په خپله تړلې ده هغه کفارو ته وایي قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم دا بدفالی ستاسو سره ده نو عرض مې درته دا کوو چې دې میاشت کې دا عقاید په دې خلکو کې موجودي نو عقیدې په طور خدا د ذهن نو باسي ځکه دا عقیده که څوک لري نو دا بعضې خبرې پکې د کفر دي او بعضې خو ډېر لوی ګناه خیر او شر دا د الله په لاس کې دی که ته ډېر ښه سړی خو تاله یو تکلیف مقرره کړی درځي به ها د هغې د لرکولو یوه طریقه شته چې صدقه کوه صدقه د خپل طاقت مناسب صدقه کوه یو سړی بل ته فریاد وکوي یاره جي ګټه وټه مې ده خو میاشتې ته مې خرچه نه پوره کېږي بس قرضداری کېږم نو هغه صدقه کوه خدای دې بې خو نه بس زه به دې شته کې قرض ته صدقه کوه چې کور ته تللی دی ښځې ورته ویې ملا صاحب درته څه ووي څه وظیفې درته وښودله چې په هغې به ډوډۍ سیوا شي وی هغه ما ته وي صدقه کوه وی هلکه د ملا صاحب په دې خبره باندې یقین وکړه ښه عمل وکړه بس هغه د هغه خپل آمدنۍ نه څه حصه لږه هغه مقرر کړه د میاشتې تنخوا چې به مثلا واغسته آمدن بیا راغې د هغې نه به صدقه وکړه الله پاک د هغه په مال کې خود به خود اضافه راوسته مونږ خو وایو چې د دې 100 روپو نه ما 10 روپۍ لر کړې دا خو کمې شوې کمې نه شوې دې کې بدل الله برکت اچي صدقې په وجه باندې نو د صدقې په وجه الله مصائب مخوا کوي الصدقه ترد البلاء د صدقې په برکت الله مصائب او تکالیف مخوا کوي نو دا دې میاشت کې خلک دا خبرې کوي او فال نیسي او پلانې چل کوي او ډنګرې چل کوي نو د هغې نه ځان وساتئ دغه فالونه مالونه مه نیسئ که څه وهم او څه خطره دې زړه ته راغله الحمد قل هو ووایه ځان پې دم کا ایت الکرسي ووایه ځان پې دم کا الله به دې د هغه مصیبت او تکلیف نه په امان ساتي د دې په متعلق انشاءالله نوري خبرې دي هغه به آینده که زندګي و بله جمعه کې کوو الله دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.